شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان درود شريف हुआ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء کرام و ددی مجلس حاضرین مسلمانان ورونو نن ستاسو په دې علاقه کې بالا شیخان کې چې دا کوم اجتماع ده نو دا د ماشومانو بچو د قرآن شریف د زده کړې په خوشحالۍ کې ده ګڼ ماشومان بچي فارغ شوي دي هم د دې علاقې او د دې مدرسې بچي دي څوک د ناظرین او څوک د حفظ نه او چا پکې دیني علوم هم زده کړي دي عالمان هم جوړ شوي دي دارالعلوم جامعه ربانیه او د دغه مدرسې انتظام محترم رور جناب حضرت مولانا مفتی شہزاد صاحب کے مولانا جازیب صاحب کے اور نور مدرسین اور نگرانی بھی آدھا مدرسے زمان دارالعلوم حقانیے یو قابل مایناز مدرس کہ مونگ باندیم دیر گران دے مونگا مرتگران یو حضرت مولانا حزب اللہ صاحب حفظہ اللہ عقید دے نگرانی کے یقیناً پڑھیر لگ وقت کے مدرسے دیر ترقی اکڑا دا تعمیر پر لحاظ باندیم دیر خشتہ و دیر خپلی جماعت جوڑ شو او نورم الحمدللہ دا قرآن شریف خدمت پکی کیگی تاسو دیر خلق کے تاسو سمیزلو دیر جات خوشحالش یہ تاسو دی مدرسے سرمینہ ساتے دی جماعت سرمینہ ساتے او ستاسو پا محنت او ستاسو پا کوششونو او ستاسو پا پیسو ستاسو پا حلو ذلو اللہ پاک سمر عظیم و شان جماعت جوڑ کر طولو الحمدللہ دادا اللہ فضلی کہ خدای پاک دا چا پڑھا کے واچے اللہ دا مسلمان پڑھا کے واچے کہ دا اللہ دین سر مدد ہو پیسہ خو خدای ورکڑی انسان دا وجود دا روح صحت دا حضور رب العالمین ورکڑی نو اللہ دا انسان پڑھا کے ورواچے دا دین مینا او محبت او دا جماعت مینا او دا جماعت محبت نستاسو ضرورن کی خدای پاک دا دی مدرسی مینا چولی دا ستاسو ضرورن کی خدای دا دی جماعت مینا چولی دا نو اللہ پاک سمر خلی جماعت جوڑ کر مولانا حزب اللہ سے محترم اور مولانا شہزاد سے محترم ستاسو نڈیر خوشحال دی کہ دا علاقے خلق دا دی کلی خلق زمان دا مدرسے سر و جماعت سر دیر مینہ ساتی اللہ مدیر خوشحال کا اور اللہ دی مزید برکات ستاسو نصیب کی
رونو اصل چیز اخلاص تے چاکے چے اخلاصی کنا چاکے چے اخلاصی کنا نو اللہ مسلم مدد کرے مانا دیر مرگری دا مطالبہ کئی چے من مدرسہ جوڑا کو جوڑا نکو دوستانی شاگردانی خلق استاد سر مشورہ کئی نو زه ټولو ته یو فارموله وایم زم ستا دا مدرسه چې جوړه مقصد دې څه دی که مقصد دې د الله پاک رضای زه الله راضي کوم مقصد دې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن مخکې بوزم مقصد دې دی کہ دا حضور پاک کم مقصد دا اللہ رانے گنے دے دا اغی مقصد مخپرتگو کم اور مقصد دے دے کہ کم دین دا پار رسول اللہ لکٹو صلی اللہ علیہ وسلم وائے کر درود شریف خوڑے بے عبادت تے رکھر دا ورسر وائے کہ کم مقصد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غاق مبارک مات شوے او په وجود اطهر او مقدس وینې توی شوی او کم مقصد د حضور پاک صحابه او خصوصا حضرت حمزه رضی الله عنه ټک ټک شوی دی نو که دغه دین خدمت ته مقصد دی چې دا دین مخکې بوځم او د حضور پاک د دین خدمت وکړم د پیغمبر مبارک مقصد سو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم الله وی غټ احسان میں در باندې کړی دی چې یو مقدس او عظیم الشان پیغمبر میں در کړی او داغه مقصد څه دی داغه یو دا دی چې یتلو علیکم یو به قرآن لولي او بل تعلیم د قرآن به درکوي په هغې به دې پوهیئ او بل به تزکیه د باطن ستا راولي گنده و اخلاقونه به دې صفا کوي د گنده و عقایدونه به دې صفا کوي د گنده و اعمالونه به دې صفا کوي نو زه وایم چې وروره که مقصد دې دغه چې د پیغمبر دین ور مخکې کم بلکل جوړوه الله به مدد کوي دا مدرسه بیا ستا نه ده دا د الله ده دا دین د الله دی دا قرآن د الله دی دا پیغمبر د الله دی او الله دا پیغمبر دی لرا لګلې چې دا دین خلقو ته ورسوي ته د هغه مشن جمع کې بالکل کوا الله به سره امداد کوي ته ګوره چې الله دا مدرسه چلی کنه زمون خلک په ظاهري اسبابو باندې سوچ کوي یاره مدرسه خو ډېر ګران کار دی چې دا ګران کار وی اس په دنه جوړ نشي یاره دا جماعت جوړول او دا به څنګه چلی او دا به خلک امداد وکړي او که به ونه کړي او دا خو ډېره ګرانه ده چې دا سوچونه کوي جون برې تېر شي اس په دنه جوړ نشي بس په الله بروسه کوه ومن یتوکل علی الله فهو حسبه په الله بروسه او اعتماد کوه نو مدد به د رب العالمین کوي که خیر انشاءالله العزیز نو چې څومره اخلاصي په بنده کې نو الله مدد کوي مقلب القلوب خو الله یې د خلقو په زړونو کې اړول خو رب العالمین کوي او د دین په طرقه دومره زه نه خوشحالېږم څومره چې الله خوشحالېږي ځکه دین اصل سرچشمه قرآن او د پیغمبر سنت دی او قرآن هم وحید او سنت هم وحید وحید الله د طرف نه نو د دین په طرقه دومره زه نه خوشحالېږم څومره چې الله خوشحالېږي نو که زه اخلاص دې پړه کې کار شروع کا رب العالمین به مدد کوي که خیرې انشاءالله العزیز او که اخلاص دې په زړه کې نه پام کوه چې مدرسه جوړه نه کې ټول عمر به خلکو ته چندو چغې وې اس په درنه جوړه نشي اوس قرآن شریف خو د الله کتاب دی او د الله کلام دی او موږ یې پیدا کړی د قرآن شریف د خدمت دپاره ګوره چې دا ما کوم رکوټ ایت درته ولوست الرحمن شروع د الله د ښکلي صفت نه وشوه چې الله ډېر مهربانه دی الله ډېر مهربانه دی او د الله یو غټه مهرباني دا ده
چې خلق الانسان انسان پیدا کړی. مونږ نه که خدای سپي جوړ کړی وي مونږ به خدای ته جواب هم نشو ورکولی. که مونږ نه خر جوړ کړی وي مونږ نه خنزیران جوړ کړی وي قسم د خنزیر ګیله هم نشي کولی چې خدای زه دې ولې خنزیر پیدا کړم. سپي ګیله هم نشي کولی چې خدای زه دې سپي ولې پیدا کړم. مار او لړم ګیله هم نشي کولی چې خدای زه دې دا کم مخلوق پیدا کړم. دا مونږ چې الله انسانان جوړ کړي یو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. زما د قسم دا د الله احسان او پرځونه ده. بیا په انسانانو کې مونږ مؤمنان پیدا کړي وګورئ. دا به نه وی چې دا خو مه ایمان راوړی دی. نه، یمنون علیک ان اسلموا. خلق د اسلام د احسانات پتا راغله. اسلام د عمل دی چې زه مونځ کوم، زه روژه نیسم، زه ذکر کوم. قل لا تمنوا علی اسلامکم. په ما د خپل اسلام احسان مه راړوئ، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وایي زما احسان قبول کې چې د دنیا دا سره او سپین کافر مې پرېښودل او د ایمان رڼا مې ستا په سینه کې ور واچوله. ټول وایه الحمدلله. شوق سره وایه الحمدلله. نور شوق سره وایه الحمدلله. بیا ښکلی مبارک پیغمبر را کړی دی او د قرآن په شان عظیم دستور او کتاب یې را کړی. قسم دی دا ټول د خدای فضل او د الله پاک احسان دی. دقې ذات ته چې دا دومره مهربانۍ کړي دي. رحمان وی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. نو دلته طالبان یو سوال کوي او زه د هغې سوال د جواب دپاره مې د آیت لوستلی دی. طالبان وی چې انسان خو مخکې پیدا دی او دین او قرآن خو به دی رستو زده کوي. لا ولې انسان پیدا شي رستو قرآن زده کوي. دا نه ده چې دی لا پیدا نه دی او د مخکې نه قرآن زده کوي. چې پیدا نه دی قرآن به څنګه ذکر کړي؟ نو الله دا جمله ولې الاوړې ذکر کړه؟ الرحمن علم القرآن. قرآن یې ښودلی دی او بیا وی خلق الانسان انسان پیدا کړ او علمه البیان. د ښکلې خبرو چل یې ورته وښو. نو پکار دا و چې الله داسې ویلې وي چې الرحمن خلق الانسان انسان پیدا کړ. علمه البیان بیان یې ورته وښو او ثم علمه القرآن بیا ورته خدای قرآن وښو. نو دا قرآن یې ولې په تخلیق مقدم کړ؟ ورونو ما دې مقصد د آیت وی دې کې اشارت دې ته دی چې واقعي قرآن خو خلق رستو زده کوي پیدا کېږي مخکې، لیکن د انسان د پیدایش مقصد قرآن شریف ښودل او زده کول دی. نو مقصد الله مخکې کړ. انسان ته مې پیدا کړی سلی ستا د تخلیق مقصد قرآن زده کول دی او قرآن ښودل دی. ستا د بیان چې دا قوت ګویایي مې درکړه د هغې بیان څه دپاره دی؟ د قرآن دپاره چې ته په هغې د الله د قرآن خدمت وکړې. قرآن دومره اهم څیز دی زما ورو، ډېر لوی اهمیت لري قرآن شریف. او چې چا هم د الله د قرآن سره خپل نسبت قایم کړی دی هغه له خدای ډېره لوړه مرتبه ورکړې. او چې چا هم د خپل قرآن سره د الله د کتاب سره خپل نسبت نه دی قایم کړی هغه الله ذلیله کړی. زه به یو مثال درکړم چې تاسو پیش یې. قرآن د چا خبرې دي؟ د الله پاک خبرې، د الله خبرې. نو زما خبرو سره چې څوک مینه کوي دا ما سره مینه ده. چې څوک زما د خبرو خدمت کوي زه به ترې خوشحاله یم. نو چې څوک د الله د کلام او د خبرو سره مینه کوي چې قرآن شریف دی دا د الله سره مینه ده. او چې څوک د الله د قرآن خدمت کوي د سره به الله محبت ساتي. مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه د قرآن شریف ډېر لوی خدمت کړی لږ نه. نو دې صاحب کشف و کشف القبور به ورته کېده. ما یو ځل د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه تپوس مې حضرت د لاهوري صاحب ته کشف د قبرونو کېده مې دا ټیک دی؟ هغه وی او وی دوه خبرې واوره. وی یو ځل جومات کې ناست و یو سړی والا راغی نو ورته وی صاحب ستا په ګاونډ کې دوه کسه مړه دي او جنازہ بیت تک ہے، آپ کے پڑوس میں 2 بندے انتقال کر چکے ہیں.
فلان وقت جنازہ ہے جنازہ آپ پڑھائیں گے تب کے لاہوری سے بتوی وی ایک جنت کو گیا ایک جہنم کو یو جنت تلاڑو بل دوزخ تلا شاگردان وی سیب تا خود لی رغٹ دعوی اکلا دا جنت علم خو اللہ سر دے او دا دوزخ علم کیا سر دے اللہ سر دا خو اللہ تا پتر جی سوک جنت تا سوک دوزخ تا دی دا دو مرغٹ دعوی دے سنگا اکلا دا خودی رو لیو خب خلقو ندا کرد دیتا کشف ہوئے پا دی ظاہری سترگو چی دا کمشے نخ کاری اور دا ظلپ سترگو وین اغی تا کشف ہوئے لاہوری سے بوتی میں نے تو آپ کو بتایا آپ پوچھ لے مارا تا خبر اوکلو تی تپوس کاؤ نو چی معلومات واغشتل نو یو کس مارے تا تی زندے چولے وا زانے و جلے گورا دا دا کشف شوئے زان دا و جلو او دا کشف او چې ځان څوک مړ کي نو د هغې د رسول الله مبارک حدیث دی چې دی به جهنم کې پروت چا چې زهر اسکل او په زهر یې ځان مړ کړ نو حضور پاک فرمایي جهنم کې به پروت هغه زهر به هغسې څکي که چا په چاړه ځان وواو او ځان یې مړ کړ نو د قیامت په ورځ به له په دوزخ کې خدای پاک چاړه ورکړي او دوزخ کې به پروت وي او په ځان کې به یې منډي نو خودکشي وکړه نو دوزخ شو او دا غبل متعلق چه معلومات واغشتل نو پا ایکسیڈنٹ کے مڑو نو صاحب الحدم شہیدن چه کم سڑی پا ایکسیڈنٹ کے مڑشی نو آغا شہید ہوئی شہید شو یہ تا کشف او دوے مواقع داوا چه او دل یو سڑی را غیوی سیب ما جماعت جوڑ کردی او سیٹ والا را غی او پہلی نماز اب پڑھائیں گے لنبی منز با پاکی تکے نو لاہوری سیب لان اب منزل جماعت تا نو چې وردن نشو نو هغه سړي ډېر ښکلي جومات جوړ کړی لکه دا څومره ښایسته جومات دی دغسې جومات نو لاهوري صاحب ورته وایي وی ډېر ښایسته جومات دی ډېر مزین جومات دی او ډېر اعلی جومات هم جوړ کړی دی کاش کې حرام پیسو پہ نہ بنا ہوتا ارمان چې په حرامو پیسو نه وی جوړ نو څه خبره نو هغه سیټ ته چا وی وی دقسې ښې ته دا مولیان راوله چې ټونګکۍ دی تارام آرام خورے رہتا ہوئے کہ پارام ہو دے جوڑ کر دے نو سیٹ صاحب سوے وی اس نے سچ کہا دے ٹک وے لے دے یو ما تا پتہ رہا یو خدای تا پتہ نا دا ما خض و بچو تا پتہ نہ لگی دا ما سر دا سود پیسے وے نو ما وی راشا جماعت پہ جوڑ کا سوک منس خو پکے کئی کنا دے تا کشف ہوئے نو ما وی چہ سیب پا دا زمانہ کے خودیل ویلوی علماء تیر شوی دیر صالحین او دیر دیندار خلق تیر شوی دی دیر محدثین تیر شوی دی نو سیب دا کشف القبور دا تولے کے دا لاہوری سیب نو افغانی سیب ماتا سوئی ماتا وی دا 40 سال نوالا تر 45 سال پورے دا قرآن شریف خدمت کرے ریل کے پا جیل کے پلار کے پا کسا کے پا بیٹک کے دا قرآن شریف خدمت کرے دے دے وجنا او یو ذل دا ریل پا پاٹلے کے ولانو او ریل تا خطا یو خپے ریل تا خیجولے و بلا خپے خکتا وا او یو سڑی والا آواز ورکا وی سیب دا دے ایت ترجمانا تا لگاو کا لاہوری سیب واپس تا ریل دنا کش او غالق تے ترجمہ شروع کرا شاگردان وی سیب دا خو آخیری ریل دے ما خامی دے بل ریل نشتا نو تب مقصد تا پسر سے بل ریل شتا دینا سار با بل ریل نی نو سیف شپا با پا دے سٹیشن کے کم دے کم دا دے سمتالا اللہ شاب ورخیجا دا ریل دا سے پا دے پاٹلے لاول رو رو دی پا دے سٹیشن کی رستو تیز چی خلق پنوانا کے ورخیج لاہوری سے بتاوئی وہ شپا با پا دے خور اوکم پا دے پاٹلے پا دے اوکم دا شپا اس پروانشتا نن بنا رسم سبا با رسم خودی مرگری دا قرآن شریف دا آیت تا پوس کرے دے چی مخ کے دا دا قرآن شریف دا آیت تفسیر و ترجمہ کرو زمارنو قرآن دونا اہمیت لري شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ دا قرآن شریف پڑھوں بے ترجمہ پا اردو کے کرے دا شاہ عبدالقادر لومبے ترجمہ دا قرآن شریف پا اردو کے دا کرے دا نو پاگا دا مانا کی اوڈیر غٹ بزرگ تیر شوی دی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی اوڈیر لوی سڑے عالم مو صوفی سڑے مو
او صاحب کشف و دته هم د قبرونو کشف کېده هغه به وي د په مقبره نه تېرېږم مړه مې خفه کېږي ولې وي دا قبرونه ما ته الله په کشف ښیي چې بعضې په جنت کې پراته دي او بعضې د اور په غرغنډو کې پراته دي په مقبره ویده نه ځم نو مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی چې کشف القبور به کېده د هغه نه چا تپوس وکړو وی مولانا عبدالقادر صاحب تا په کشف په قبر کې لیدلی دی که نه هغه وی او وی شاه عبدالقادر چې کله وفات شو نو زه یو څو ورځې پس لاړم د ده قبر سره مې مراقبه وکړه نو الله د ده حالات به ما منکشف کړل مولید وی چې کله نه دې په قبر کې ښودلی شوی دی نو رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړ چې اے فرشتو دې سړي د قرآن شریف لومبی خدمت په اردو کې کړی دی چې خلک د الله په قرآن پوه شي لہذا د ده د قبر نه یو خوا بل خوا 1400 میلو کې زما عذاب بن کې پورته کوي قرآن شریف دومره د الله کتاب ما خو درته په عقلي دلیل ووایي چې قرآن شریف د الله خبرې نو چې څوک د الله د قرآن خدمت کوي او د الله د کتاب سره مینه ساتي دا د الله سره مینه ده دا د الله قدر دی نو چې څوک د خپل رب قدر او عزت کوي رښتیا ووایه الله به په ده مهرباني کوي که بیا نه کوي څومره ملګري چې دلته کې راغونډ یا څومره دوستان د ټولو نه دا یو مطالبه د ټولو نه دا تقاضا کوم مطالبه کوم ډېر شکر د ډېر ملګري راغلي په دین مین ملګري یې زما زړه درنه ډېر خوشحاله دی ځکه چې په دې جومات مدرسه کې تاسو ډېر تعاون کوئ د ټولو نه دا درخواست کوم چې یو بچی به د الله قرآن او د الله دین له ورکوئ به که نه ټولو وایي انشاءالله وروستو ملګري شوق سره نور شوق سره نو تاسو به یو خبره لکې تېرېږي تاسو به وایئ چې یاره که مولا مې که او طالب مې که نو دی به څه خوري دی خو به د لوږې مړ شي د مولیانو څه تنخی رښتیا خبره زموږ د ملایانو صاحبانو څه تنخی د حافظانو او قاریانو 3000 او 4000 او 15000 تنخی دا محتممان سره د خدای خو کې لکه شهزاد مریض خفه کېږه ما خو په دې حافظانو او په دې قاریانو غریبانانو دوی خدای نیولي مړه د دې نورو مدرسینو دومره تنخوا نشته 4000 او 5000 او 10000 د غټ شیخ الحدیث په چېرته 12000 او 14000 تنخوا وي تنخواګانې کم 5000 کې د کم دی نه غریبانان راوړي په چندو یې راغونډئ نو د غټ مدرس په دې حفظ په مدرسو کې 4000 او 5000 تنخوا ما یو ځای کې دا خبره وکړه نو یو سړي اواز وکړو دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي ما بابا جي په دې الله موږ له ډوډۍ هم راکوي جامه هم راکوي او زموږ حافظان او مولیان په دې کې خدای حجونو عمرو لمبوزي وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم نه وی مونږ خو 15000 تنخوا الو او میاشتې ته پرې نه رسو او ته